حضرت موسی علیہ السلام چې کله فرعون تلاړو هارون علیہ السلام ورسره دعوت ورته ورکو او بیا ورته وویل چې بنی اسرائیل زما سره خوشي کا او دی بنی اسرائیل باندې ظلم مکوه مونږ د الله تعالی دواړه پیغمبران راغلي یو ته په واضح نحو سره او بیا ورته دا وویل چې کو څوک چې ایمان راوړي والسلام علی من اتبع الهدى چا چې د هدایت تابعداري وکړه نو هغه ته سلامتیا وي ان قد اوحي الینا او په تحقیق سره موږ ته وحی کړی شوی ده چې ان العذاب علی من کذب وتولى چې بېشکه عذاب په هغه چا باندې وي چا چې د حق ته نسبت د دروغ وکړو او مخې واړو چې کله فرعون دا خبره واورېده موسی علیه السلام نه ډایرکټ سوال وکړو سوال په داسې انداز باندې وکړو د دې دپاره دا سوال کوو چې موسی علیه السلام د دې جواب راکړي نو دا خلک به د ده نه نور متنفره شي دا خلک به نور نفرت پیدا شي د خلکو سوال یې څه وکړو سوال یې د موسی علیه السلام نه وکړو ته چې وایې په مخکنو خلکو باندې چې چا د حق نه مخ واړو د پیغمبر خبره یې ونه منله نو دله به الله تعالی عذاب ورکوي نو ورته وایي چې د مخکنو خلکو په باره کې د څه خیال دی کوم چې زموږ نه مخکې تیر شوي دي نو یو مطلب یې خدا دی چې مخکنو کې خلک داسې تیر شوي دي چې په هغې باندې الله تعالی عذابونه نه دي راوستي څه خلک پکې داسې تیر شوي دي دنیا کې ورته الله تعالی څه نه دي ویلي نو موسی علیه السلام د هغې جواب ورکړو چې الله تعالی ورته دنیا کې څه نه دي ویلي خو د دې دا مطلب نه دی چې الله تعالی به ورته آخرت کې څه نه وي دویم دا چې د فرعون دا سوال له دې دپاره کو چې قال فما بال القرون الاولى چې مخکني خلک خو هم ډېر په توحید باندې نه پاتې شوي یعنې ډېر خلک داسې وو چې هغې چې کوم دی په بت پرستۍ او شرک کې چې کوم دی مبتلا وو نو د هغې په باره کې څه وایي نو که موسی علیه السلام ورته چې دا ټول دوزخیان دي د ده مطلب خدا و د فرعون چې موسی علیه السلام بوځي دا ټول دوزخیان دي نو زه به ورته یم چې وګورئ دا ګوره دا څنګه پیغمبر دی ته خو ټولو خلکو د دوزخیان وي نو دا خلک به متنفره شي زه به خلکو ته یم چې یوازې دې ما ته چې کوم دی کافر نه وي او ما ته جهنمي نه وي بلکې دې ټولو خلکو د مخکې چې څومره مشران زموږ تېر شوي دي دې ټولو ته دې دوزخیان وي نو موسی علیه السلام نه چې کله دا سوال وکړو موسی علیه السلام هم موسی علیه السلام هغه هم پیغمبر و هغه د سوال جواب په داسې انداز سره ورکړو چې د دعوت هم ورکړو حق هم ادا کړو او حق وینا یې هم وکړله او په داسې انداز باندې وکړله چې خلکو په نظر کې چې کوم دی حضرت موسی علیه السلام نه خلک متنفر هم نشو هغه جواب څه ورکړو د هغې علم زما د رب سره چې کوم دی په کتاب کې دی زما د رب په کتاب کې دی د هغې علم زما د رب سره دی لا یضل زما رب داسې دی چې لا یضل نه خطا کېږي رب زما ولا ینسا او نه د هغه نه یېرېږي نه خطایي کوي چې یو کس د عذاب مستحق نه دی به غلطۍ هغه ته عذاب ورکړي نه چې چا غلطي کړې ده چا شرک کړی دی چا بت پرستي کړې ده هم هغه ته به سزا میلاویږي کومو خلکو چې ایمان راوړی دی نیک عمل دنیا کې کړی دی هغه ته الله تعالی عذاب نه ورکوي نو زما رب داسې نه دی چې هغه د یو په ځای باندې بل عذاب ورکړي غلطي نه کوي د غلطۍ نه پاک دی ولا ینسا او یېره هم په الله تعالی باندې نه راځي داسې نه کوي چې په یېره باندې یو کس له عذاب ورکړي موږ چې د خر په ځای کولالې و دا خو نو داسې هم الله تعالی نه کوي هغه باندې نه یېره راځي نه الله تعالی نه غلطي کېږي زما داسې رب دی نو چې خلک مخکني خلک څنګه وو هغه زما د رب په علم کې دي نو چې زما د رب په علم کې نو که ښه دي بت پرستي نه ده کړې شرک نه دی کړی په توحید پاتې شوي دي نو الله به ورله جنت ورکوي الله به ورله خپله رضا ورکوي او که کوم خلک هغې بت پرستي کړې ده شرک یې کړی دی د الله تعالی وحدانیت یې نه دی منلی نو هغه هم زما د رب په علم کې دي زما رب ورله عذاب ورکوي مطلب د دې خبرې دا دی خو په داسې الفاظ سره یې ووایي چې خلک خو ته دا خبره پته ونه لګېدله چې یاره موسی علیه السلام د مخکنو خلکو هم تکذیب کوي د مخکنو خلکو هم مخالفت کوي داسې انداز کې چې کوم دی رد وکړو ځمکه الله په داسې انداز جوړه کړې ده چې په دا ځمکه نه ډېره سخته ده خو ډېره سخته وي بیا هم انسان د تکلیف و اوبه به دې څنګه راایستلې او نه الله تعالی دومره نرمه جوړه کړې چې قدم پکې ښخېږي نو ډېره ښایسته الله تعالی د دې انسان دپاره ګرځولې ده دا ځمکه جوړه کړې ده نو الله تعالی د دې اوبو په ذریعه باندې مختلفو فصلونه چې کوم دی راوټوکي جوار راوټوکي غنم راوټوکي سبزیانې راوټوکي په ځمکه کې چې کوم څیزونه کېږي نو قسم څیزونه الله تعالی د دې ځمکې نه د باران په ذریعه باندې راوټوکېږي نو د دغې ځمکې نه ستاسو هم پیدا خپل فایده دې هم حاصلوئ خپل ضرورت دې هم پوره کوئ او د څاروو ضرورت دې هم پوره کوئ د څاروي په دې ځمکه کې سروئ په دې شینګي کې د عقل والو دپاره په دې کې نشانات دي چې د عقل والا دې ته سوچ کړي نو په الله تعالی باندې به ایمان راوړي دا یو تیغ دا څنګه راخیږي
الله تعالی فرمایي انتم تزرعونه هم نحن الزارعون دې ځمکې نه تیغونه تاسو راوکاږئ که زه راوکاږم زمیندار خو دومره وکړي چې غنم ونولي اوس دا غنم دا دانه ټیک کول بیا د دې دانې نه تیغ راوکاږل بیا د هغې په تمه تمه ببره تربیت کول بیا د یوې دانې نه چې کوم دی په سوونو دانې جوړېدل دا څوک کوي خو یو الله تعالی کوي میکائیل علیه السلام فرشته ده د هغې په دغه کې چې کوم دی په هغې د لاندې ډېر شي فرشتې دي او هغه فرشتې الله تعالی په دې کار باندې لګوي دي په دې ځان الله تعالی په هره دانه باندې یو فرشته لګولې ده هغه فرشتې ټیکي برابري او بیا د هغې نه تیغ راوباسي او ټول تربیت الله تعالی د دغې فرشتې په ذریعه باندې کوي نو دې ته چې انسان سوچ وکړي نو خامخا په دې مجبوره کېږي چې د دې دانې د دې تیغ د دې نه د تیغ را ایستونکي څوک شته دغه رنګې بیا دا چې کوم دی د دې دانې تربیت کوونکي څوک شته دي او د دې غټونکي څوک شته دي نو خامخا په دې مجبوره کېږي